حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی دی مرګرو سر روان دی په سفر باندې یو ځای ته ورسېد هلته کې یو قبر عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما ډایرک راکوز شو د هغه قبر په غاړه باندې د قبر په خوا کې 2 رکعات نفل ادا کړل مرګرو تپوس وکړ ورته وی عبدالله ابن عمر تا چې رقم قبر په خوا کې 2 رکعات نفل ادا کړل ولې دا قبر والا د رشتہ دارو یا دوستو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی سم نه پیژنم قبر د چاره څنګه چې تاسو نه پیژنئ داسې زه نه پیژنم خو ما چې څنګه قبر ته وکتو ما تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو روایت رایا شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې کله انسان قبر طرف تخکت اور کوشي او د انسان باندې له پاسه تختې کې خوري شي پر انسان باندې له پاسه خاور واړول شي او د دنه رشتہ دار او خپلوان دا رخصت شي دا قبر والا رب ته جړاو پر یاد کوي الله ما تر 2 رکعات وزن نو معلوم تر اوسه پورې خدای ما ته وس دغه وزن معلوم شو الله مال دومره اجازت راکا زره قبر ډبې ته چې کم دین ورشمه او صرف 2 رکعات نفل ادا کوم رب بیا به فوراً د قبر طرف ته راکوشم خو رب کائنات اجازت نه ورکوي ځکه تعالی ما زندګي درکړې وه اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر وجاءکم النذیر ولې ما تعالی دومره عمر نو درکړې چا چې په هغې کې نصیحت اخیسته هغه نصیحت قبلولی شو وجاءکم النذیر او ټیم په ټیم یا تا ته یرونکي هم راغلی و یرونکي موږ او تاسو تر الله د طرفه سري نبی علیه الصلاۃ والسلام د دغې تشریح چې کوم دی نو کوي علماو هغه قلم بند کړی چې نظیر څه شی دی د یو انسان سر او ګیره کې سپین یخته ولګېدل دا نظیر دی یرونکی دی انسانه نور ستا زندګي ګورې ختمه ده نور دې څه ور پورې نه دی آخرت له تیاري کوه دغه شانت یو انسان باندې تبه راله وجاکم النذیر د هغه یرونکی دی انسانه آخرت له چې کوم دی نو کډې باروا نور زندګي ستا ختمه ده علماو لیکلی دی انسان نصیب پیدا شول د هغه نذیر او یرونکی دی ای انسانه د دنیا نه نور رخصتېدو والی آخرت طرف ته چې کوم دی نو کډې باروا ځان سرمایه چې کوم دی نو ګټه ولې ما تاله دومره زندګي نه و درکړې نن په قبر کې ما ته پر یاد کې چې ربه د قبر ډبې ته مې وخېژوه زه 2 رکعاته نفل وکم ما ته نن د 2 رکعاتو نفلو وزن صرف نن په قبر کې چې کوم دی نو معلوم شو نن الله وخت را کړی دی او د رمضان بهترین ایام د رمضان بهترین شپې او ورځې زمونږ او ستاسو سره یو څو باقي هم دی ګورې کم 2 رکعات نفل الله په فرض باندې بدلې ګورې هغه ورځې لا شته راځئ عبادت طرف ته لږ ملا وتړئ دا کمې شپې او ورځې چې پاتې دي دې کې شوګیرې وکئ رب چې کم دی نو دا راضي کوي په خدای قسم کم یو انسان ته چې الله زړه کې ور اچولی دي چې اصل شی اخرت ته ګورې موږ د دنیا په حقیقت باندې ځان پوه کړی دی ځکه نن موږ او تاسو ته د 2 رکعاتو نفلونو وزن معلوم دی نه د ذکر اذکار وزن معلوم دی نه د قرآن د یو حرف د هغې د تلاوت وزن معلوم دی چې په یو حرف باندې لس نیکي الله ورکوي کومو خلکو ته چې د دې قدر معلوم و هغو د شپې خوبونه نه دي کړی ګورې هغو د ورځې چې کوم دی د غفلت کې خپلې ورځې نه دي تېرې کړي که چېرته د دنیا حکمرانان او بادشاهانو مو بیا به د شپې خپل رب ته ولاړو او تهجدو کې خپلې شپې چې کوم دی نو شوګیر کړي دي تاسو د دنیا لوی فاتح نوم اورېدلی سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه دومره یو لوی فاتح د دنیا چې تاریخ چې کوم دی اوراق ګواري چې داسې یو عظیم فاتح تیر شوی یو عظیم مجاهد تیر شوی دی هغه به د ورځې جهاد کو وګورئ که چېرته کې مونږ هغه چېرته پیرې ته په جهاد کې ودرېدو مونږ شاید د ماسخوتن مونځ هم پسې پرېږدو د سحر مونځ هم پسې پرېږدو مونږ به وایو چې د رب د نوم هغه د الهي کلمت الله دپاره ما جهاد کړی دی سلطان محمود غزنوي یو عظیم حکمران او فاتح دی یو مجاهد دی د ورځې د خلکو فیصلې هم کوي په خلکو حکمراني هم کوي او بیا چې به کله شپه شوه خلق په لاړل دبه شول محمود غزنوي رحمت الله علیه به بیا حکمرانی او بادشاهي پرېښوده
د ځانه به یو ګدا جوړ کړ، رب ته به یې جړا او فریاد شروع کړل. نوافلو نه پس به بیا په نبي علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف شروع کړل او سحر پورې وای پر رسول الله مبارک باندې 30,000 پیرې چې کوم دی نو درود شریف ویلو، 30,000 پیرې وای درود شریف وای. یو پیرا نبی علیه الصلاۃ والسلام یو نوجوان دی او هغه نوجوان باندې 10,000 روپۍ قرض را، هغه نوجوان به اکثر جړل، رب ته به سوال کو خدایا ما د یو کس نه 10,000 روپۍ قرض اخیستې را او زما تاریخ مقرر هغه ختمېدو والا دی، خدای پاکه د غیب نه اسباب مهیا کې چې زما قرضه ختم شي. یو پیره جاړې د شپې ناست دی او دغه جړا کې ورله خوب هغه نوجوان لراغی. کله چې هغه نوجوان وده شو د شپې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورله خوب کې راغی، غور سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوب کې راغی. نوجوان ډېر زیات جاړې د شپې ولې ورته وایي د الله رسوله په ما باندې یو کس 10,000 روپۍ قرض را او هغه قرضې د ختمېدو زما وس نه رسي، زه په دې باندې جاړم، الله د غیب نه اسباب چې کوم دی نو مهیا کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عجیبه خبره وکړه، ما یې کومو کسانو ذهن کې چې الله دا حقیقت ورغورځولی چې اصل سیز ګورې آخرت دی، دنیا د انسان نه فانی را. نن روجه په خوله باندې ما او تا ته د دنیا حقیقت معلوم دی، منګه سخت تندې راغستی و بیا هم منګه خپله مزدوري کوو، منګه لوږې راغستی و بیا هم دکان منګه نه بندو، خو منګ سره د آخرت هغه هېڅ حقیقت زړه کې نشته. ځکه د رمضان بهترینه میاشت الله شیطانان وتړل، الله فرض په یو باندې بدلی، الله نوافل په فرض باندې بدلی، بیا منګه د فرض من نه مخکې 2 رکعاته نفل ادا نه کړل، بیا منګه هم پښمنۍ ته خو پاسېرو، من خو خوراک وکړه، منګه 2 رکعاته تهجد ادا نه کړل. ځکه د آخرت زمونږ او ستاسو ذهن کې هېڅ قدر نشته. هغه سلطان محمود غزنوي 30,000 پیرې وایي د عبادت نه وروسته په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود وی. هغه نوجوان نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي د الله رسوله د قرضې د ختمېدو لپاره څه قسم اسباب نشته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل، ورته وایي جوان سهار چې کله پاسې لمونځ دې ادا کړه لاړ به شي محمود غزنوي خواله به ورشي او محمود غزنوي ته به ووایي چې په ما 10,000 روپۍ قرض را. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راته خوب کې تخولی هغه 10,000 روپۍ به هغه درکړي او ته به یې ویسې هغه قرضخوا ته به یې ادا کړي د چا چې په تا باندې قرض را. دی ورته وایي د الله رسوله زه چې کله محمود غزنوي خواله سبا ورشم ما تر اوس نه اندازه لګي، ما ته به محمود غزنوي وایي چې ته دوکباز یې ماله دوکه راکې، د الله رسوله څه نښه راته خپله وښیه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عجیبه خبره وکړه، ورته وایي که تا ته یې دا ووایي چېرې ته دوکباز یې ماله دوکه راکې 10,000 روپۍ رانه دوکه باندې علي، بیا زما د طرفه محمود غزنوي ته یو پیغام ورولېږه، ورته وایي محمود غزنوي نور کله به د شپې ستا د طرفه د 30,000 پیرې درود شریف ډالۍ ماله راتله، نن درېیمه ورځ دغه ډالۍ بنده ده څه وجه ده. کله چې نوجوان سهار لاړ محمود غزنوي ته وی ورته وی د الله رسول خوب کې راغلی ما باندې قرض را ادا کولی نشم، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راته تخولی ماله 10,000 روپۍ را چې زه یې قرضخواله ورکم. واقعي محمود غزنوي ورته ځوانه دوکه ماله مه راکوه. هغه ورته وایي پیغمبر علیه السلام یو بل پیغام پرېښودلی، وایي څه پیغام دی؟ وایي نبي علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل محمود غزنوي نور کله به د ورځې ستړی ستومانه د ورځې به جهاد وکړه، د ورځې به د خلکو فیصلې کولې او ماسخوتن به 1,000 پیرې په ما باندې درود شریف تحفه راتله. یو څو ورځې وشي هغه بنده څه وجه ده. محمود غزنوي نوجوان ځان سره راجوخ کوی ډبه او په ملا باندې ورته وایي ځوانه بلکل رښتیا دې ویلي، نبي علیه الصلاۃ والسلام تعالی واقعي د خوب کې راغلی دی، تا ته یې رښتیا ویلي 10,000 روپو زما د طرفه چې کوم دی فرمایش کړی دی، ځکه کومه خبره چې تا وکړه دا د 30,000 پیرې د شپې د درود شریفو هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پته، ځکه په رښتو به هغه درود شریف وړل هغه الله ته پته او ما ته پته بل چا ته پته نه وه. او واقعي د درېیمه ورځ ده زه بیمار یم نه ما د شپې هغه درود شریف په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې نه دی ویلي. انشاءالله د دې نه اخوا به ویم ما سلطان محمود غزنوي د دنیا د مصروفیاتو سره د شپې خوب نه کوي، عبادات کوي په محمد رسول الله باندې 30,000 پیرې درود شریف پرلېږي. ځکه محمود غزنوي ته پته وه چې اصل شی چې کوم دی نو آخرت دی. عزیزانو زموږ نه د رمضان مبارک میاشت چې کوم دی نو روانه ده،
کم از کم د رمضان په شپو کې خو پاسئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې خو درود وایي لږ د رمضان په شپو کې خو پاسئ لږ تهجد خو وکئ الله ته جړاو پر یاد وکئ د الله رحمت لاندینی اسمان ته راغلی اواز کېږي څوک داسې نشي په خپلو ګناهونو باندې استغفار وکړي زر هغه مغفرت نصیب کړم څوک شی چې توبه وباسي زر هغه توبه قبوله کړم څوک سایل شته چې هغه څه ضرورت وي زما نه وغواړي زه هغه ضرورت چې کوم دی نو دا پوره کړم الله دې د آخرت هغه وقت او قدر زمونږ او ستاسو ذهن کې را پیدا کړي که نه بیا به ګورې موږ له شپې خوب نه راځي انسان ته پته ده زموږ زندګي انتهایی مختصره ده الله بهترین شپې او ورځې د رمضان چې کوم دی نو راکړي تاسو د دنیا د هغه بادشاهانو تاریخ وګورئ د کومو ذهن ته چې الله را خبره غورځولې وه چې اصل شی آخرت دی د دنیا که حکمرانی ده فانی ده د دنیا که هر قسم مال او اسباب دی دا فانی دی اصل شی ګورئ د آخرت دی هغو د شپې د حکمرانی سره سره خوبونه نه دي کړي د هندوستان یو لوی بزرګ دی تاسو به د خپلو علماو نه نمونه اورېدلي قطب الدین بختیار کاکی او انتهایی بزرګ تیر شوی دی او دی د وړوکوالي نه د مور د تربیت کړو دی یو یتیم ماشوم بچی او مور یې مدرسه کې کینو کله چې مور مدرسه کې کینو دی وایي زه به رالم زما د مدرسې به چوټې وشوک زه به کور ته رالم ما به خپلې مور ته وي مور ماله خوراک راکړه ډوډۍ راکړه مور به راته غصه شوې بچیا زه خدای خو نه یم تاله خوراک درکم ستا نه مخکې زه هم وږې شوم ما هغه د مصلا باندې هغه لوټه باندې اودس وکړه بیا پرې مصلا او جنماز ودرېدم ما 2 رکعته نفل ادا کړل ما رب ته لاس پورته کړل زما ربه ستا بندې م وږې شوې یم رب ماله خوراک راکړه بچیاک لاړ شه اودس وکړه او په هغه جنماز ودرېږه ته د مدرسې نه راغلی طالب یې درې غرمې پټې مال د رب نه وغواړه رزاق چې کوم دی نو هغه دی قطب الدین بختیار کاکي وایي زه به لاړم ما به اودس وکړه بیا به مصلا باندې ودرېدم ما به سوال وکړه خدایه زه له مدرسې نه رالم وږې شوی یم خدای رزاق ته مال رزق راکړي ما به یې مور دعا خو مې غوښته ما ته به مور ویې بچیه په بله مسله ځان پوه کړه که چېرته څوک هم د رب نه وغواړي رب زموږ سره لوس کړی ادعوني استجیب لکم زما نه غواړئ زه یې قبلومه الله د چا دعا چې کوم دی نو عبس دا نه لېږي بچیه دا بالښتونه اوچت کړه داسې چې کوم دی نو کپړې اوچتې کړه زما مور به د مدرسې نه مخکې ماله خوراک تیار کړی یو ځای کې به یې پټ ایښولی ما به هر سره ولټول بیا چې به مور کوم ځای خوراک ایښولی بچیه لاړ شه هغه کپړه لږه پورته کړه هغه پتیله لږه پورته کړه هلته چې به ما هغه پتیله یا سیشي د لاندې به مور خوراک ایښولی ما چې به اوچته کړه ما مور الله د فرشتو په ذریعه خوراک را لېږلی الله چې کوم دی زما عقیده په خپل ځان باندې مضبوطه کړه زما مور زما عقیده مضبوطه کړه کله چې هغه قطب الدین بختیار کاکي وفات کېده دې پورې خبره درته کوم چې چېرته الله تعالی چاته په ذهن کې ور اچولي چې اصل شی آخرت ته ګورې نه د هغو حکمرانۍ د آخرت نه د آخرت دپاره د سرمایې ګټلو نه چې کوم دی نو منع کړي دي نه د هغو ګداګیرۍ هغه د آخرت نه چې کوم دی نو دا منع کړي دي بلکې آخرت دپاره شپې شوګیر کړي دي ګورې د ورځې چې کوم دی عبادات آخرت طرف ته لېږلي هغه قطب الدین بختیار کاکي چې کله وفات شو نه کله چې جنازه تیاره شوه یو میدان ته د قطب الدین بختیار کاکي جنازه راوړی شوه هغې باندې صفونه شاته ودرولی شو خلکو ته وی نیتونه تړئ ټیم چې دی د جنازې پوره دی یو کس چې کوم دی د جنازې سره ودرېده او اواز یې وکړه وی الله یې وبخه زه اعلان کوم د اعلان نه پس چې بیا جنازه د قطب الدین بختیار څوک هم پړاوی کوي هغه اعلان هغه کس څنګه وکړه وی دی قطب الدین بختیار کاکي خواله زه راغلی وم ما ته یو وصیت پرېښودی دی هغه وصیت دا دی چې زه کله مړ شو زما جنازه باندې له پاس صفونه هغه تیار شول ته به د جنازې د کټ سره ودرېږې او یو اعلان به وکړې چې ما ته دا وصیت کړی دی زما جنازه به هغه انسان پړوئ چا چې په ټول عمر کې نظر غلط نه استعمال شوی او دویم به زما جنازه هغه انسان پړوئ دویم شرط په هغه کې دی چې هغه د تهجد دومره پابندي د بلوغت نه وروسته هغه نه چېرته تهجد نه قضا شوي دریم شرط په هغه انسان کې به دی چې زما جنازه څوک پړوئ هغه به د مونځ دومره شوقیني چې د مازدیګر د فرایضو نه 4 رکعاته مخکې سنت غیر مؤکدات دا به د ده نه زندګۍ باندې چېرته هم دا نه فوت شوي داسې کس خبرې مجلس کې موجود دی ما ته قطب الدین بختیار دا وصیت کړی دی تاسو راشئ هغه کس ته جنازه پړاو کړي که داسې کس پکې نه وي بیا چې کوم دی نو هر کس جنازه مه پړاوئ داسې کس ورله وګورئ چې هغه کې یو څو شرایط چې کوم دی نو دا موجود دی یو کس راغی
او دې صادر کې مخ پټ کړی دی غور سره اورئ چې دا کس څوک وګورئ ما هغه خلک چې الله د هغو ذهن ته را خبره ورکوزه کړې ده چې اصل څیز ګورئ آخرت دی د دنیا بادشاهۍ د دنیا حکمرانۍ هغه د آخرت د ګټلو نه نه دي بچ کړي ټوله شپه الله ته جړه او فریاد کړی دی خیر کله ورځې حکمراني کوي خیر کله ورځې فیصلې کوي دا د شپې به هغه د ګداګیرۍ هغه لباس واغوستو او د هغه حقیقي بادشاه په مخ کې چې کوم دی نو ځان به یې ګدا که ځان له آخرت له سرمایه ګټله یو کس راغی جنازې ته ور مخکې شو صادر کې مخ پټ کړی دی ورته ویې خدای وبخه دې انسان چې کم شرایط بیان کړل هغه شرایط چې کوم دی په ما کې موجود دی زه چې بلوغت ته رسېدلی یم ما چرته تهجد نه قضا کړي زما نظر غلط نه استعمال شوی زه د مونځ دومره شوقي یم فرایضو سره نوافلو م ادا کوم الحمدلله بلوغت نه وروسته د فرض 4 رکعات تر مازدیګر نه مخکې هغه سنت غیر موکد زمانه چرته نه دی فوت شوي او بیا مخکې شه جنازې وکړه جنازې نه وروسته قطب الدین بختیار هغه تندی چې کوم دی نو ښکل که ورته ویې دوسته تا به هم په غلا کې د الله عبادت کو ما به هم د شپې په تیارو کې په غلا کې د رب کائنات عبادت کو تا خپل عبادت هغه پټ پټ د خلکو نه الله له ویوړ زما راز د خلکو ته ښکاره که جنازې نه وروسته خلک رالل چیرې دا به څوکي دا خو په مخ د ځمکې باندې اسمان چرته پرشته راک داسې بزرګ هستي به چې کوم دی نو څوکي غور سره واورئ دا که څوک دا د هغې دور حکمران سلطان التمش و چې د هغه دور حکمران او بادشاه د ورځې به حکمراني کوله د شپې به رب کائنات ته جړه او فریاد باندې ولاړو ځکه الله یې ذهن کې دا حقیقت ورکوز کړو چې اصل شی ګورې آخرت دی نه حکمراني الله تر شپې نه د ودرېدو د هغه دپاره هغه څه دباب وګرځېده نه د ورځې عبادت چې کوم دی هغه حکمراني د هغه په منځ کې چې کوم دی نو حایله او پرده وګرځېده نو اصل شی آخرت دی ګورې د رمضان هغه بهترین پیکج هغه یو سوری زموږ او ستاسو سره پاتې دی کومو کسانو ته چې الله ذهن کې دا ورغورځولی دي په خدای قسم د شپې خوب یې په ځان باندې آرام کړی دی بیا د جمعې اوږدې اوږدې شپې په هغو باندې لنډې دي حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها نبی علیه الصلاة والسلام بیبي ده دا د جمعې شپه ده اوږده سخته یخني ده ماسخوتن لمونځ یې وکړ او زړه کې سوچ کوي چې د ماسخوتن نه وروسته اوده کېږم ولې ځکه نن شپه چې کومه تېره شوه دا شپه خو سبا په ما باندې نه راځي دا خو لاړه تېره شوه راشه نن شپه خو د رب کائنات عبادت وکړه 2 رکعاته نفل نیت یې وتړو قرآن یې په هغې کې شروع کړو کله چې 2 رکعاته ختمېدل دا تشهد باندې کېناسته سلام یې نه دی ګرځولی د دې طرفه مؤذن اذان د سهار شروع کړو دی په جړا جړا باندې رب ته لاسونه پورته کړل خدای ما خو په دې اوږدو شپو کې د جمعې په دې شپه کې د 2 رکعاتو نفلو نیت تړلی خدای د جمعې هغه اوږده شپه زما د 2 رکعاتو لپاره کافي نه شوه خدای زما د 2 رکعاته و بیا په کومه شپه کې سر ته وررسي هغه ستړي کېدل نه ګورې ځکه هغو ته پته وه چې دا د دنیا زندګي انتهایی مختصر ده په دې کې ځان له وګټه هغه څه وګټه چې قبر کې پې راحت بیا ځان له والې هغه څه وګټه قبر کې بیا د عذاب نه ځان بچ کې هغه څه وګټه ځان میدان محشر کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام شفاعت والې ځان له دومره څه وګټه محمد رسول الله د لاسو د حوض کوثر اوبه پې والې ځان له هغه څه وګټه عملنامه پې په ښی لاس کې والې هغه څه ځان له دنیا کې وګټه پل صراط باندې په اسانۍ سره پورې وځې په هغې باندې د کوم خلکو ذهن ته چې الله دا حقیقت ورکوز کړی دی نه د شپې په قیام باندې ستړي شوي نه د شپې په دعا باندې ستړي شوي نه د ورځې په عباداتو باندې ستړي شوي خوا که د دنیا حکمران دی یا که د دنیا یو فقیر او یو ګدا دی امام بني پر رحمت الله علیه خلک اریان دي او بیا غیار چې کوم دی خان دي وایي دا څنګه کېدی شي 40 ورځې 40 سال 40 کاله یو سړی د ماسخوتن اودس وکړي او په هغې باندې د سحر لمونځ بیا کوي دا لا آسان کار خو نه دا ډېر مشکل کار دی امام بني پر رحمت الله علیه ذهن ته الله دا حقیقت ورکوز کړو چې د دنیا زندگی ګوره انتهایی مختصر ده اصل زندگی ګوره د آخرت ته امام بني پر رحمت الله علیه به د ماسخوتن لمونځ ادا که خلک په لاړل اوده به شول دی به لاړ د خپل کور چت ته به ور وخته هلته به رب کائنات ته ودرېده ده به قرآن چې کوم دی نو تهجد کوي تر دې پورې مؤذن به راغی د سهار اذان به وشو ماسخوتن اودس په د روغ دی به جومات ته راغی هلته به یې سنت وکړل هغه ماسخوتن په اودس باندې به یې د سهار لمونځ وکړه دا یو ورځ نه دی کړي صرف رمضان کې نه دی کړي یو
کال یې نه دی کړی 40 کال امام حنیفه رحمت الله علیه د ماسخوتن په اودس باندې سحر مونځ کړی دی ځکه د هغو ذهن کې الله را غورځولی و چې دنیا ګره فاني ده دنیا د انسان سره وفا نه کوي زمونږ ډېر خلک په روز کال موجودو ختم کې په روز کال تر روجو کې موجودو نن دنیا د هغو سره وفا نه ده کړې روجې ته یې د هغو زندګي نه ده راوده کړې هغه تللی دی ختم دی سجی ځان له ګټلي هغه یې ګټلي دی او وړی دی اوس د هغو چې کوم دی هغه سلسله منقطع شوې او ختمه شوې ده زمونږ او ستاسو لپاره نن زندګي ده امام حنیفه رحمت الله علیه ګاونډي دی ګرمۍ کې به چت ته خته یو ماشوم بچی به ورسره سملاسته سخته ګرمۍ کې امام صاحب په خپل چت باندې ولاړو رب ته به یې جړا فریاد کول یو آیات کې به یې کله کله شپه سبا کړه جړل به یې ګاونډیان وې زمونږ به پرې رحم او ترس راغی دومره به امام حنیفه رحمت الله علیه رب ته چې کوم دی نو دا وژړل یو ګرمي راله امام صاحب د دنیا نه رخصت دی وفات دی هغه سړی بیا ګاونډي خپل چت ته کټ وخیژه او بسترې وخیژوله ګرمۍ کې هوا تبر املاس دی ماشوم بچی ورسره دی هغه ماشوم بچی پلار نه تپوس کوي ورته وایي پلار یو تپوس در نه کومه پلار ورته وایي بچیه سریک نور کله به مونږه تیر کال چې کله راوختو پلار به ما به د شپې سې کول زمونږ پرې ګاونډ کې په هغه چت باندې یو مناره ولاړه وه نن هغه مناره نشته پرېوتې را پلار دا ولې پلار یې په ژړا شو سلګو کې بچی ورته وایي پلار ولې ورته وایي ما ترې هغه مناره را یاده کړه بچی هغه تیاره کې به تاسې کوله ام مناره نه وه زمونږ هغه خوش قسمته ګاونډي امام اعظم امام حنیفه رحمت الله علیه خپل چت باندې به رب ته ولاړو تهجدو کې به یې قرآن به وي او امام صاحب نه چې په کوم ځای باندې ساخیږي لور ورته جاړي ورته وایي پلار زن کرن لې پلار مې روان دی آخرت له بچیه جاړه مه په خدای قسم کوم ځای باندې زما نه ساخیږي ما 2.5 زره پیرې په دغه ځای د قرآن کریم ختمونه کړي دي عزیزانو هغه خلکو ځان له آخرت د سرمایه وړې ده نن ته خپل ګریوان کې سوچه که تا څه ګټلي دي که تا له نن شپه مرګ راغی لږ د نن ورځې حساب کتاب د ځان سره وکړه سهار نه ماښامه پورې تا څه ګټلي او څه دې بایللي دي دا د یو کال حساب کتاب د ځان سره وکړه څه دې ګټلي دي او څه دې بایللي دي بیا ولې د غفلت خوبونه کې بیا د رمضان د شپې ورځې ولې غفلت کې چې کم دی نو تیرې رب ته جړه او فریاد بیا ولې نه کې رب نه چې کم دی نو غواړې ولې نه د دنیا یو عظیم حکمران هغه عظیم حکمران نوم چې کم دی تاسو اورېدلی د هغه نوم دی هارون الرشید لوی بادشاه حکمران دی ټول ورځ به ناست د خلکو فیصلې به یې کولې ځکه په ډېره لویه رقبه باندې د هغه حکمراني وه کله چې به شپه شوه د شپې د هغه مطابق راځي د هغه چې کوم دی تاریخ لیکلی دی چې ده به د شپې بیا څه کول ټوله شپه د ده خوب به ونه ده به په هره شپه کې چې کوم دی 400 پیرې 400 رکعات به د تهجد او د نوافلو چې کوم دی نو ادا کول او بعضې کتابونه لیکلي 600 به ادا کول بعضې لیکلي 800 به ادا کول موږ ته ځان له نتیجه اخذ کړه چې لنډ شپو کې 400 رکعاته کړي درمیانه شپو کې چې کم دی نو 600 رکعاته کړي اوږدو شپو کې 800 رکعاته چې کم دی نو کړي دا د دنیا یو عظیم حکمرانو د ده حکمراني دی د شپې د عبادت نه منع نه که بیا د شپې هم عبادت کو ځکه د دغې خلکو ذهن ته الله د حقیقت ورغورځولو چې دنیا فاني د اصل شی آخرت دی آخرت د ځان سرمایه وسات نو خبره ما دې پورې کوله چې را یو څو شپې اورئ زموږ او ستاسو سره پاتې دي نن هغه خلک ورک دی چې د شپې به ودرېدل رب ته به یې جړه او فریاد کو نن هغه زنانه هم ختمې دي هغه زنانه هم ختمې دي چې رمضان المبارک کې به شپې طرف ته جړه او فریاد کو د بغداد یو والي دی د هغې والي مور یو پیراغه والي ته د سحر د مونځ نه پس راله په جړا شو بچي ته وې بچیه استغفار کوه دا په کومه ګناه کې ته اخته یې هغه ورته مور ولې ورته وایي ستا حکومت په ختمېدو باندې دی د رب د طرف عذاب راتلو والا دی هغه د بغداد والي ورته وایي مور ولې ورته وایي ځکه نور کله به د شپې تهجد له زما کور ته زنانه راتلې موږ به مشترکه هلته کې تهجد کول هغه زنانه به د 100 نه سیوا وې بچیه نن ما هغه زنانه شمار کړې زما کور ته چې تهجد له کومې زنانه راغلی دي هغه زنانو تعداد نن چې کله ما شمار کو 80 راووته د 100 نه کم شوی ما له جړه راله زه وېرېدم هسې نه الله ستا حکومت دړې وړې کې الله په موږ باندې عذاب راولي ځکه نور کله به د شپې زنانه د 100 نه زیاتې تهجد له راتلې نن 80 راغلې وي هسې په ایمان وایي نن زنانو ته تهجد وایي هغه یې کراس زه مارکیټ ته نوې جوړه راغلې ده نن یې پېژنې هم نه تهجد څه شی دی هغې جړل یېرېده
ورته وی اتیا تنه نن تهجد له چې کوم دی نو راغلی وي نن به پر ثابت قبل کې نن زمونږ پر ثابت تحصیل قبل کې به اتیا نارینه او زنانه مشترکه راسي نه چې هغه تهجد ته پاسي رمضان په میاشت کې ادوم غیر رمضان کې خو سره پر ملک څوک اتیا تنه نشي پیش کولی عزیزانو زمونږ سره دی او څو ورځې پاتې دي راځئ دی کې د شپې په ځان باندې شوګیر کوي رب ته جړه او فریاد چې کوم دی نو وکوي په خدای قسم الله په انتظار باندې ناست دی د الله رحمت انتظار کوي زما او ستا پاسې کې تاخير لګي د رب پر ذکرو کې تاخير نه لګي الله زموږ او تاسو مغفرت ته بهانه چې کم دینو دا لټای الله بهانه لټای دا انسان څنګه برا پاسي ما ته بلغون تکي در خپل سترګو نه او دو قطره اوخ کې پخکته باندې راوسسي الله در سترګو په اوخ کې باندې د قیامت پر ورځ باندې انسان باڼه گوا کې او د انسان جنت ته کم دینو بیاي روایت تر پیغمبر علی صلوات والسلام ګناهګار براوستي شي ګناهګار ته وای چې تا خو ګناونه کړو ولې تا اورېدلی نه و چې زه غفور رحیم یم زه انسان ته مغفرت نصیب کوم تا توبه ایستلې وه هغه ګناهګار به ورته وایي ربه زه به خپلو ګناهونو باندې ستومانه شوی وم الله به وفرمایي ګواه پیش کا ګواه پیش کا د سره به ګواه نه وي دی به وایي خدایا زما سره ګواه نشته روایت کې راسې راځي درې انسان یوه ورځه درې انسان دا یو باڼه چې کوم دی یو باڼه به خبرې شروع کې خدای زه ورسره ګواه یم دی چې کله ستومانه شو په خپلو ګناهونو باندې الله ستا لوی شان ته وکتل د ده په زړه باندې یو یر راغلی وه او د هغې یرې سره معمولي اوښکه راغلی وه چې نور سترګو کې هغه اوښکه بل باڼه ته نه ور رسېدلې هغه یو باڼه وایي زما یخ ته را رسېدلې وه خدای زه په دې باندې ګواهي کوم چې دا انسان په خپلو جرمونو ستومانه و الله به وفرمایي ستا چې کوم دی ګواهي یو باڼه ستا په جرم باندې وکړه چې ته پریشانه وې زه د دې یو باڼه په ګواهي باندې ما جنت ته بوتلی الله څومره په انتظار دی بیا رمضان مبارک کې خو زما ستا لپاره بانې لټوي عزیزانو کم سپی چې تړلی هغه سپی چې کله را پرېښودی شي دا بیا انسانان ماتوي کم سپی چې بهر پرېښودی هغه انسان دومره نه ماتوي زمونږ نه هغه سپی شیطان رب کائنات تړلی سمندر کې دی دی به راپاسي بیا او اخر کې چې کوم دی نو تاسو به خړئ ستاسو نه به خپل بدل چې کوم دی نو دا اخلي راشي الله ته جړه او فریاد وکوي رب باندې خپل جرمونه رمضان کې چې کوم دی نو معاف کوي او دا عزم وکوي چې خدای یو پیره دې پاک کړم د جرمونو نه بیا په پاکه کپړه باندې تور داغ ډېر زیات بد لګي بیا چې مچ غول ومکي په یو سپینه کپړه باندې انتهایي بد لګي د هغې نه وروسته به انشاءالله عزم کوو چې خدایه وروسته به د رمضان نه بیا نور ګناونه چې کوم دی نو دا نه کوم الله دې رمضان دی او څو شپې او ورځې زمونږ او ستاسو په عبادت کې صرف کړي د حقیقي عبادت توفیق دی الله موږ او تاسو سره نصیب کړي او کوم عبادات چې موږ کړي دي موږ که تراویح کړي دي موږ که د قرآن ختم وکړه موږ که روژې نیولې ذکر اذکار نوافل یې وکړي الله دې په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین